بسم الله الرحمن الرحیم. د والدینو په خپلو بچو باندې د حقوقو باره کې بیان دی او د هغه د آدابو باره کې بیان دی. د مور د تندي ښکلول د حدیث شریف کې راځي، کوم سړی چې د خپلې مور تندی ښکل کو نو دغه به د ده دپاره د جهنم نه پرده جوړه شي. دا عمل چې دی دا به د انسان دپاره د جهنم نه پرده جوړه شي. دا کنز العمال کې دا حدیث نقل کړی دی. د والد صاحب باره کې کوم سړی چې خپل والد صاحب ته د شفقت په نظر سره ګوري د یو غلام د ازادېدو ثواب یې کېږي. د خپل والد احترام او شفقت یې په زړه کي او د هغه مخ ته صرف ګوري نو په دې ور الله پاک د یو غلام د ازادېدو ثواب ورکوي. د چا والدینو ته کنځلې کول دا داسې دي لکه خپل والدینو ته چې کنځل کړي. دا درې واړه حدیثونه چې دي دا کنز العمال کې دي. یو بل حدیث کې دی چې د والدینو د طرف نه حج کولو باندې ثواب هغو ته میلاویږي او بچي ته د 10 حجونو ثواب میلاویږي. یو سړی د خپل والدینو د طرف نه نفلي حج وکړي نو هغو ته به هم ثواب میلاو شي او ده ته به د 10 حجونو ثواب میلاو شي که زوی که لوري. هغه فرضي حج هم کولی شي، د هغې خپل احکامات دي، بیا انسان هغه وګوري نو علماو نه تپوس وکړي. دا نفلي حج خبره ده. او د 2 څیزونو سزاګانې الله پاک دا ډېر ضرور دی. دا هم حدیث کې راځي، طبراني کې دي چې د 2 څیزونو سزا انسان ته ډېر زر میلاویږي. یو چې سړی ظلم وکړي، دویم د والدینو حق تلفي ورکړي چې د هغو د خواهش مطابق چې کوم دین اسلام انسان ته حقوق ښودلي د هغې د آدابو خیال ونه ساتي، د هغو احترام ونه کړي، د هغو زړه خفه کړي وغیره وغیره. او تره هم په حسن سلوک په اعتبار سره د پلار په شان دی، سړی به قدر کوي. دا هم حدیث کې راځي. او د والدینو د قبر زیارت کې راځي چې د والدینو قبر ته د جمعې وغیره په ورځ باندې تلل پکار دي. سړی د هغو قبر ته ځي، د مرګ نه بعد هم د هغو قبر ته ځي او په هغو باندې سلام اچوي او هغو ته دعا کوي. والدین د خپل زوی مال په شرعي طریقې سره خوړی شي، لیکن بالغ بچی چې کوم دی د والدینو د اجازت نه بغیر د هغو مال نشي خوړی. پته لګي چې په شرعي طریقې سره والد د زوی د مال مالک دی چې استعمالولی شي، خپل ضرورتونه سر کولی شي. والدین د څه وجې نه د سړي نه ناراضه شو نو او بیا د والدینو پات شو نو د هغو دپاره چې استغفار وایي او دعا ورته کوي نو الله پاک به دا زوی په فرمانبردارانو کې ولي. 3 څیزونه لیدل ثواب دی. د والدینو مخ ته کتل ثواب دی او قرآن پاک ته کتل ثواب دی او سمندر ته کتل ثواب دی. ابو نعیم دا حدیث نقل کړی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله پاک دې حدیث